ټوله ورځ رش کوو چې کور ته لاړ شو کله بجلي وي او کله نه او دې وجه ګرانه کړي نو ټول ځان له خپله خرچه نه شو کولی نو بیلونه به څه داخل کړو بجلی خو موږ غرب تباه او برباد کړو بیلونه ګران شو خرچې ګرانې دي اخر دا به څه کېږي نو ډېر زیات مشکله زندگی ده زموږ په ملک کې زما په خیال او هر طرف ته ظلم کېږي ناانصافي کېږي. السلام علیکم زه یم فرحان خان میر جے 91 نیوز له طرفه څنګه چې واپډا د جانب نوټیفیکیشن جاری شوی دی او هغه کې بجلی 7 روپۍ 5 پیسه زیاده شوې ده دې حوالې سره موږ به اولس نه تپوس کوو چې هغه یې څه ویل غواړي راځئ موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګري بجلی نه ګرانه شوې ده تقریبا 7 روپۍ او 5 پیسې بجلی ګرانه شوه واپډا د جانب نوټیفیکیشن راغلی هغه کې دا راغلی چې بجلی ګرانه شوې دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره موږ خو دا ویل غواړو چې یو خو یې ډېره زیاته مهنګایي جوړه کړې ده همدا ټیکسونه پکې یو په ترپل شو که نه دې خوا کاروبارونه روزګارونه خراب دي دې خوا نه همدا ټیکسونه واچولی کې موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې برای مهرباني دې باندې لږ غور او فکر وکړي. بس موږ خو دا وایو د حکومت د دا درخواست دی چې موږ ډېر کمزوري د پاکستان کې دونه څه شته نه اوس نور ملکونه دي نه ښه دي پاکستان ډېر زیات کمزوري موږ وایو چې موږ سره د بجلۍ کې او د ګیس کې او د دغه کې لږ رعایت کوي. بس دې کې به مونږ څه ووایو نو به زمونږ علاقه کې خو بجلي وي نه 24 غنټو کې 2 غنټې وي 2 غنټې هم داسې وي چې 2 بجې راشي 3 ځي او 10 بجې راشي 11 لاړه شي نو 2 غنټې هم په 24 غنټو کې اکثر داسې ورځ راشي چې ویم نه که نه او بیلونه بس دغه بیلونه یې چې رالیږي میټر هم شته دی 3000 او 5000 بجلي ویم نه او خرچه هم دونه نه او ولان کې بس روزګارونه هم داسې دي چې بس نشو ویلی نو بس نن سبا چې د بجلو والا دغه وګورئ که نه زیاتر موستلی زموږ علاقه چې وګورئ د ابدر روډ ناخوا نو زیاتر کونډې دغه شوي دي په دې هر سړی په دې مجبوره شوی دی چې میټر بل داخلي خو هغه بل په زیات راځي نو هغه دې د وجې افورډ کولی نه شي هغه خرچې شي د کور دغه شي داسې د پلار دغه شي نو ډفرنټ ډپریشن کې نن سبا چې 17 ایئر والا وګورئ 18 ایئرز والا وګورئ ډفرنټ مایندز وي هغوی په دې وخت نه دی نن سبا کنې دا ټایم د هغې انجوایمنټ دغه وي او هغه دا ټایم نه هغې د کور ډپریشن اخیستی نو دې حوالې سره هغې ډېر زیات ډپریشن کې وي او نن سبا د بجلي چې کم دغه شروع دی د ملک دا کم حالات شروع دي نو کاینډلی زما ریکویسټ دی د ګورنمنټ سره چې زموږ سره خیر دی مرسته وکړي او زموږ د عوام سره ډېر زیات امداد وکړي د دې موږ په خپل سټوډنټان یو موږ باندې خو د دې دومره بوج نشته خو زموږ په مشرانو خو د دې بوج دی که نه او اول خبره خو دا ده چې بجلی نشته نه نو پسې یې ګرانه کړې نو چې بجلی نه وي نو چې بیا ګرانولې نو بیا به لږ خبره به وه اوس خو سره بجلی نشته نه او بیا هم ګرانه کړې نو دا اوس د عوام سره ظلم دی. ملګري نن نوټیفیکیشن راغلو هغه کې بجلی 7 روپۍ 5 پیسه ګرانه شوه دې حوالې سره ته څه ویل غواړې؟ یاره چې بس ګراني خو هر څیز ګران شو دا دی اوس خبره زموږ مخکې ګیس خبره کومه چې مخکې به 800 روپۍ راتلو دې پاڼه 24000 روپۍ راغلی دی او کار روزګار هم نشته دی نو دا ډېر ګران کار دی افورډ کول. نو بس موږ دا ووایو چې مخکې هم د غلو حکومت و همدغه ګراني او دا شیز و اوس هم چې دا بجلي ګرانه کړه پټرول یې ګران کړل نور د دنیا یو څیز یې ګران کړه د غریب سړي دپاره خو لکه دا یو پاکستان کې ژوند تیرول ډېره ګرانه خبره ده او امیران چې څومره دي نه هغه ورځ ته ورځ نور هم امیران کېږي او دا کم PDM2 حکومت چې ساز شو نو دوی خو به دغه خپل دغه اوس به دغه پلازې او دا شیزونه او دا به کوي او غریب پکې غرق او تباه دی بس پاکستان کې ژوند تیرول ډېره ګرانه خبره ده. یاره بس دا خو غریب عوامو ته ډېر نقصان دی لکه چې غریبانان 25-30 روپۍ ماهانه تنخواه وي نو هغه به کم از کم 25000 20000 هغه باندې دغه راشي بل راشي نو هغه به څنګه ورکوي کور وچلوي خپل بچي دغه کې نو هېڅ دې حالاتو سره دا ډېر سخت دغه دی لکه چې 2 روپۍ بجلي ګراني دا خو غریب عوامو دپاره نقصان دی. څنګه چې تاسو کتل ولس ډېر زیات مایوسه شوی دی بجلي ګرانېدو سره دې سره تاسو نه اجازت غواړم کیمرامین غیور سره فرحان خان میر جے 91 نیوز پېښور.